الله وی دا ښځه ماته ډیره محترم او مکرمه ده او کم هغه شی چې ماته محترم دی نو دا ما ځان له په غلاب کې پټ کړی دی لکه کعبې ته وګوره الله وی کعبه ماته ډیره محترمه ده غلاب پې شته که نشته دا قرآن ډیر محترم دی موږ دې قرآن ته غلاب اچولي که نه الله وی د ښځې د عزت او تقدس ماته ډیر محبوب دی نو دا ما په غلاب کې بنده کړې ده ما وی علامه سخاوي رحمت الله علیه القول البدی کې یو واقع لیکلې ده وی یو زنانه حسن بصري رحمت الله علیه لراله وی حضرت لور مې مړه ده د چا چې بچي مړه شي پته ورته لګي حضرت لور مې مړه ده او ډېره ورپسې خفه یم نوجوانه لور مې نوجوانۍ کې لړه ده ما ملګری مو زما لور و زما مړه ده ډېر ورپسې خفه یم حسن بصري رحمت الله علیه ورته وی الهاکم الهاکه یا الهاکم التکاثر یو صورت دی دا وایه او هر ذکر چې تاله درته هغه ذکر وایه اوده کېږه خبرې مه کوه الله به دې مراد پوره کړي ما وی ذکر کې ډېر کمال دی ذکر کې ډیر کمال ارک دی خو د ټولو نه بهترین ذکر محترم دا درود شریف دی صلی الله علیه وسلم زه اکثر وایم ټول وایي صلی الله علیه وسلم دا ذکر بهترین دی په ولاړه په ملاسه د دې یو کمال درته اوس وایم وی چې کله دا زنانه لاړه یو درې څلور ورځې دا کار وکړه خوب کې خپله لور ولیده چې الله دې مرۍ ته د هغې او دې ویښتو ته د اور یو توق اچولی دی غټ او کپړې یې د اور یو دا بدن یې د اور نه خوټ کېده لکه دا سیکه و دا دغه چې ویلی شي دا وجود به داسې ویلی شي الله به بیا جوړ کړه د اور نه او دې لورې چغې والې ما ازاده که او ما خلاصه که وی دا مور چې زه راپاڅېدم چغې مې والې هغې ما ته چې کومې چغې والې زما چغې تر اسمانونو ختې رالم حسن بصري رحمت الله علیه ته مې وویل حضرت لور مې ډېر په بد حال ولیده ډېره په بد حال مې ولیده دا ولې دا زما لور ډېره ښه ښځه وه خو یو کار پکې و چې بې حیایي وه پکې الله دې موږ د بې حیایۍ نه وساتي امین الله دې زموږ د لوڼو د خویندو د عزتونو حفاظتو کې امین ووایو بهترینه لور ستا دا ده او ستا تربیت چې هغه مور پلار او غیر محرم وویني چې اواز یې ښکته شي اواز یې غیر محرم ونه وي ویښته غیر محرم الحمدلله دا زموږ د پښتنو معاشره ده زموږ پښتنو کې دا کار شته لوڼو خویندو کې زه دا د سیالکوټ په ایرپورټ باندې کوشم چې مې ولیده دا ښځې داسې ګرځېدې لکه د درندګانو مې داسې قهر دی دلته په سیالکوټ په ایرپورټ کې مې داسې قهر دی پنجابیان دا په لعنت راورېږي د الله ده الله وایي چې د یوې مؤمنې ښځې د سر نه لوپټه وغورځېږي او په بازار کې را روانې الله وایي زما لعنت ورته ډایرکټ متوجه شي الله دې وساتي امین ووایي او ماشاءالله زموږ لوڼه خویندې چې مور پلار یارونه وویني زر په سر لوپټه سموي که نه دا رواج دی زموږ د الحمدلله ټول ووایه محترم دا بې حیا وه بس سړو سره به خبرې زناکاره نه وه سړو سره به خبرې کولې او په سر به لوپټه نه وه بس الله وی په دغه عذاب کې مې رانیولې ده چې د ښځې اواز هم عورت دی د ښځې اواز به هم بار نه اورې محترم دا هم عورت دی دا هم او زه یو عجیبه غوندې جمله ونه وایم الله ولې داسې کړي دي ولې پابندي لګو الله وی دا ښځه ماته ډیره محترم او مکرمه ده او کم هغه شی چې ماته محترم دی نو دا ما ځان له په غلاب کې پټ کړی دی لکه کعبې ته وګوره الله وی کعبه ماته ډیره محترمه ده غلاب پې شته که نشته دا قرآن ډیر محترم دی موږ دې قرآن ته غلاب اچولي که نه الله وی د ښځې د عزت او تقدس ماته ډیر محبوب دی نو دا ما په غلاب کې بنده کړې ده او کله چې دا د غلاب نه ووته د دې عزت پامال شه محترمه بس ختمه شو الله دې زموږ ښځې په غلافونو عزتونو کې وساتي امین ووایه محترم څوک دې خدای بې عزته نه کړي ټول امین ووایه وی دی به دا بې حیایي کوله علامه سخاوي رحمت الله علیه کلي حسن بصري وی ډېر خفه شوم او دعا مې وله کوله یو درې شپې پس مې ولیده خوب حسن بصري رحمت الله علیه عام انسان نه دی تابعي دی او تابعي هغه انسان چې هغه صحابي لیدلي تمام دنیا چې راجمع شي تمام دنیا اولیاء کرام راجمع شي د تمام دنیا اولیاء یو صحابي مرتبه ته څه کې صحابي چې کوم ځای کې قدم کیدي او د هغې قدم نه دوړه پاسي د تمام دنیا بزرګي د صحابي د قدم دوړې ته نه رسېږي دومره مرتبه ده د صحابي بیا تابعي بیا چې د تمام دنیا اولیاء کرام راجمع شي د یو تابعي د قدم دوړې ته نه رسېږي
تابعی دومره لویه مرتبه. حسن بصري ما خوب ولیده یو زنانه مې ولیده الله ډېر حسن ورکړی بره په تخت باندې ناسته وه. ما وی که حوره ده دومره ښکلې وه او نعمتونو کې وه. ما ورته اواز وکړه ته څوک یې؟ ما ته ویې زه د هغې ښځې لور یم که نه چې تا نه راغلې وه تا ته ویې چې زه ورسره ملاقات کوم د هغې ښځې لور یم. ما ته خو ستا مور ډېر بد ویلي و چې عذاب دی پې. وی آو صحیح درته ویلي چې عذاب دی راباندې. بیا دا جنتونه او نعمتونه څنګه میلو شو؟ قربان شم د محمد رسول الله نه دا جنتونه او نعمتونه څنګه میلو شو؟ وی قسم دې زما ته عذاب میلاوېده پرته ومه یو انسان مقبرې ته راننوته او یوه پیرې ووې چې اللهم صل علی سیدنا وعلى آل سیدنا ومولانا محمد. دا یو پیرې درود ووې تمام مقبرې ته وبخل. قسم دې زما رب جمله وفرمایله وایي د دغه یو درود شریف په وجه باندې الله د تمام مقبرې مغفرت نصیب کړ. شوق سره سبحان الله. وی په هغې مقبره کې زم پرته ومه یو پیرې درود شریف باندې الله وی دومره پاور دی په ذکر کې